Betul mana? Gaya measure tinggal dari kana mana di dalam plan me bimano. Oh be sama kena oh tinggal tapi sini di plan me bisa di dah juga. Seram dah. Yang dijual. Jumlah me perlu tak kasi tidak Sekarang ini daya anak kita karena masih tinggal daerah. ماشي دور لما ينون انت بوس خارج خير بيك دي ما هو بكونا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چې کوم مرګري انلاین شو نو یو څو منټه لا یو دا به خاص تلوي رب د پاره شیر کوي. دا خبره بیا ریپیټ کوم چې څومره مرګري انلاین یې دغه د یو څو منټو ویډیو ده که یو سړی وي ما سره پیسې نشته نو دغه به د دې ماشومانو د خاطره به دغه پروګرام یو څو منټه پروګرام دی دا به لا یو شیر کوي او ډیر به شیر کوي. د هر چا بچی دی د هر چا سره یو درد او تکلیف تړلی دی او دا وخت په ما باندې مراتلو والے دی دا په تاسو باندې مراتلو والے دی. ما بل زه یو پوسټ کړو چې یاره په جمال ګړی کې داسې ماشومان دي چې هغې وایي چې یاره میاشو شو چې موږ د غنمو ډوډۍ په سترګو نه لیدلې خوړل خو ډېره لرې خبره ده. دا هغه ماشومان دي الحمدلله ان د سپاټ ولې زه راورسېدم او ناوخته مو ډیوټۍ نه چوټي شوه خو ما ته کلي ته غتلو خوند نه راکړو ځکه ما سره غم و چېرې کیدی شي دا ماشومان ډېر زیات په تکلیف کې دغه درې ماشومان دي دغه یې پلار دی د د خپه په یو اکسیډنټ حادثه کې چې کوم دی نو دا کټ شوی وه دا به تاسو کولاوم او دا باقاعده هر څه به تاسو اند سپاټ وینئ. او ټولو ملګرو ته مې دغه یو ریکویسټ دی بیا به درته دغه ویمه چې د دې ماشومانو د خاطره ته هغه دی ته تاسو ای سره کښېنه د دې ماشومانو د خاطره دغه پروګرام به د الله د رضا دپاره شیر کوئ او دومره به یې شیر کوئ چې ټولو خلکو ته ورسي ټولو خلکو ته پته ولګي چې داسې څوک مسلمان پیدا شي د دې علمزیب به سره د دې مسلمانانو سره د دې ماشومانو سره چې څه ناڅه د خپل وس مطابق دې سره امداد وکړي. او د علمزیب به نمبر هم په سکرین باندې باقاعده لیکلی دی زی پیسه کې دی دا هغه ماشومان دي چې د دې دپاره څو ورځې ما پوسټونه وچلول خو په هغې کې ما له چا جواب نه دی راکړی چې دې میاشو شوه چې دې وایي چې یاره مونږ د غنمو روټۍ په سترګو نه لیدلې خوړل خو ډېره لرې خبره ده. بس دلته غریب خلک دلته په دې پرش کې دا بند چې چاړ ورته وایي او دغه غریب خلک چې کم دی نو ټول څه د جوارو موار روډیګانې پخوي او دې له وظیفې ورکوي په هغه وظیفو باندې دی پایي. نو کوشش وکړئ چې څومره ملګري انلاین یې نو باقاعده دا پروګرام به خاص طرف دپاره شیر کوي د دې ماشومانو د خاطره زمونږ پکې هېڅ قسم خپل څه مفاد نه بس دغه د یو غریب روړ هغه درد او هغه اواز چې کوم دی ستاسو مخې ته ږدم چې څومره هم کسان انلاین یې نو باقاعده به دا اواز د الله په رضا باندې زمونږ دپاره نه د چا دپاره دا به باقاعده نورو مسلمانانو ته رسوي کیدی شي دا څوک پیدا شي چې یاره دې سره د خپل وس مطابق امداد وکړي. علمزیب به یې دا خپه کوله وکړه په کلاره کلاره او د هغې نه پس پر سره بیا خبرې کوي. دا تاسو کتی شئ دا خپه چې کوم دی نو د پنډۍ نه لاندې مکمل دا باقاعده کټ ته او دغه ماشومان بچي دي او دغه تقریبا څه اوس هم راته دي د دې پروګرام نه مخکې مو خو ما چې تاسو کومې خبره کوئ نو دا به راته باقاعده په خپله خوله باندې وکړي چې دا ماشومان به هم راته وکړي. ښه دی وایي چې یاره دا خپه دا نقصان مخکې م کړی و نتیجه وجه زما خپه کټ شوله اوس دې کې چې اندر په دې د پیپره وځي
او دا کېږي ډاکټران وایي چې په دې 2.5 لکه روپۍ خرچه ده. دا اوس مکمل لکه دی کې دننه دا پیپ دی ټوله دی دا اینده وینئ تاسو دا نسخان یې وکړئ دا یې خیال دی دا نسخان یې وکړو نو په دې باندې چې پیپ راوځي نو اوس ما ته دونه پیسې نشته چې زه پې د خپلو بچو او د خپل دغه علاج وکړم. زما بچ یو میاشت وشوه یو میاشت وشوه زما بچ د غنمو ډوډۍ ولیدي ده وجه سره دا چې مور وي سخته ده. په هسپتال کې ما دوه ډسپرین ګولۍ واچولې بلډ پریشر ته وایي چې بي پي ښایي کېږي ما سره علاج پیسې نشته چې دا ځان له کرایه وکړم زه مور له لاړه شم. زما کوم اواز زما نه اوري زما مشران زما کشران زما اواز اوري نو الله د رضا لپاره زما پرې بچو رحم وکړي او په ما باندې رحم وکړي زه پرې اپریشن وکړم. زما پرې صرف دغه 2-3 لکه روپۍ خرچه ده. دا وګور تاسې وینئ چې د دې شین د اوبو نو ډکه ده دا نسخان یې کړی په شیشه خبره نه پټ پنا خبره نه ده. زه به څه په دې کې چې خو بس تاسو د حالات وکتئ ډاکټران چې په دې باندې 2-3 لکه روپۍ خرچه راویسته پس هغې نه هغه بوټ چې کوم تللی نو هغې باندې ځان لس کم 1 لک روپۍ خرچه ده. زما بچو چې نه په میاشتو کې نه زه چې کټه پرېوتم زما 15 میاشتې وشولې په 15 میاشتو کې زما بچو چې نه غوښې ترک ونیلو د ګاونډیانو نه دي سالنې راوړي د ګاونډیانو نه دي زیپې راوړي د ګاونډیانو نه دي روټۍ راوړي اسکول ته لاړ شي دا ماشومان دي تپوس یې کولی شي بیا څنګه چې تاسو اسکول نه راشئ تاسو بیا څه کوئ دي دا نه بیټ ډوډۍ راغونډه کړي دا نه دغه وکړي او هغه چې نو ډوډۍ ته کېږي ویې خوري. زما پرې ګاونډ کې هم تپوس کولی شي زما په دغه کې هم تپوس کولی شي. Tu mana? Gaya aku tinggal dulu dari kana mana di dalam plan mimpi mana. Aku pergi sama kerana aku tinggal tapi sini di plan mimpi sana dah juga. Seram dah. Jangan juga. ټولو مسلمانانو ته مې درخواست صرف پروګرام شیر کې پروګرام ځان سره دومره شیر کې چې دا الله یو په دې کومه چې بعضې ټیم کې په پروګرامونو کې مونږ ایډیټینګ وکړو نو په هغه ایډیټینګ کې بعضې خلکو ته پته نه لګي چې دا ریل اوښکې دي یا دی کې هغه څه ډرامه د پارټ دی. د دې ماشومانو دپاره ما څو ورځې پوسټونه وچلول چې یاره دلته داسې ماشومان دي چې هغې وږي دي. په سکرین چې کوم فضل احمد بهي نمبر دی دغه په ایزي پیسه کې دی باقاعده دا د لمزی بهي نمبر دی دا د نمبر دی او دا په ایزي پیسه کې دی. کوشش وکړئ پروګرام شیر کې دي سره نور هم خبره کوم چې د دې کوم دړه درد دی انشاءالله خپل د وس مطابق ورسره زه د خپل تنظیم نه امداد کوم. او په سکرین باندې به نمبر لیکلی دی خو پروګرام ځان سره ډېر شیر کې پروګرام ځان سره زیات نه زیات شیر کې باقاعده ما سره درد او 4 بجې چوټي شو خو الحمدلله زه ډایرکټ جمال غړی ته رالم ما کور نه دې خوا را منډه وکړه چې یاره کیدی شي د ماشومان همدغه بالکل ما په دې گاونډ کې تپوس وکړو د دې گاونډ د خلکو ما ته همدغه خبره وکړه چې یاره بایي واقع ده او باغې کې د ټول نه غټه خبره چې مونږ مخکې داسې د سکین ماشومانو چې هغه ډېر زیات خراب شوي دي په منشي وو هغې ته مونږ علاج کوو هغه ماشوم هم را سره په بیګ کې ناست انشاءالله دنه به هم تپوس کوم او دا د دې ګاونډ خلک دی نو دغه هغه ریل اوښکې دي هغه ریل خفقان دی او دغه په سکرین باندې چې کم نمبر ښکاري دغه باقاعده په ایزي پیسه کې او کوشش به کوم چې زیات نه زیات ټیم د دې واخلم او لایو کې کوشش وکړئ ځان سره به پروګرام شیر کوئ څونه ټیم وشو چې تاسو ډوډۍ خپله نه ده پخ کړې یو میاشت مشوه خپله مو نه ده پخ کړې نه دغه ګاونډ والی ته درکوي ګاونډ نه ترکاري م راوړو وایه ورته وایه څوک ورټي څوک یې دا کړي څوک وایي نږدې راغلو څوک راغلي څوک راته ووایي څوک راته څوک ورته وظیفه ورکړي او څوک ورته شوکې راورټي په رزق پورې جبلان में पड़े हुए तो घर से तेरा ज़िंदगी इसे नहीं आना करना बाजी चिंगल रोटे रोटे ډوډۍ خوړلې
پروګرام به ځان سره د الله په رضا باندې شیر کوئ او تقریبا کال شو چې الحمدلله مونږ پروګرامونه ما سټارټ کړي خو زه ډېرو ځایونو ته لړم خو په داسې ځای باندې زه نه یم اوړېدلی نو ټول ملګري د خپل وس مطابق کوشش وکړي که څوک 50 کولی شي څوک 1000 کولی شي څوک 10,000 کولی شي څوک 100,000 کولی شي چې زما کوم پرماننټ ډونران ملګري دي هغوی ته هم باقاعده ریکویسټ دی چې څومره هم کوی شئ نو باقاعده دغه ماشومان دي ستاسو د وړاندې دي لایو په دې وجه چلوم چې ډېر ټیمونو کې مونږ عام روټین کې مونږ ایډیټینګ وکړو نو کله پکې یو شان راشي کله بل شان راشي نو بیا د خلکو دا یقین او دغه نه راځي چې دا څه طریقه ده نو دا غریل جړاګانې دي او غریل اوږې خلک دی نو کوشش پکو چې انشاءالله دې سره د خپل وس مطابق په روټین کې امدادونه هم کوو او خلکو ته به اپیلونه هم کوو او د کیمرې نه آوټ چې کله یو سړی خبره کوي نو هغه ته دا پته نه لګي چې دا څه پوزیشن به که څوک هم رنګ کوي نو کال دې ټایم کې مه کوه د الله یو شروع د دې نه پس په خبرې کوو دغه حالات دي دغه د دې رور خپه ده جمال ګړی ده او په جمال ګړی کې دا بند چې چاړ دی نو د دې هم دغه پوزیشن دی دغه حالات دي ځان سره به پروګرام زیات نه زیات شیر کوي اوس او دې ته تاسو روټین کې څه دوايانې موایانې خورئ که څه حساب کوي هېڅ هم نه خورم بس پیسې راسره نشته دي یو سړي د مور خبره مې راغلې سخته ده او دغه ما سره دومره پیسې نشته چې د هغې کاری پرې وکړم او مور نه پرې لاړ شم زه به چې زما بچي دغه شپنار رسم دي زه به دوايانې سره راوړم ما د کور ټول لوښي خرڅ کړل سامانونه مې خرڅ کړل هر څه مې خرڅ کړل زه څه وکړم ما ته خو څه پاتې نشو حادثه راته کله راغلې وه څونه ټایم وشو د دې حادثې خو وخت ډېر وشو خو هغې باوجود هم ما بچیانو بیا هم د خپلو بچو لچیانو دغه لوډر مې را سره و د ماماګاه مې راله اخیستی و هغه مې چلاوه هغې په وجه چې کوم دغه و نو هغه ما چیانو بیا چې حادثه راته وه دا خپل مې کټ شو دا دوی مې ولید پاپا صاحب د خپلې خو چینجي شوي دي که اوره زما د خپلې وینې روانې وي پرله پسې چې وینې روانې وي داسې په نوسې باندې دغه راایستل بیا زه لاړم ما سره جیب کې 2,000 روپۍ وي بیا ما سړي لیکلي وه یو څه بل څه چانده وکړل نو هغه علاج پې وشو یو چا بل چا راته وکړل یار دوست چې نو هغوی دغه وکړل لیکلي واله سوال بینت په جوماتونو کې وینا وکړه هغه زما علاج وشو اوس یې دوباره دا بیا نسخان کړی تاسو یې وینئ تاسو چې کتیا هغه بس کارخ کتی شي چې څومره ملګري آنلاین یې د یو سړی به دا تپوس نه کوي چې دا څوک دی دا مسلمان دی کلمې ویلې ده او زمونږ پښتون روډ دی د جمال ګړی دی زمونږ د دې کلي زمونږ د دې وطن اوسېدونکي دي هېڅ چاته د بل ځای نه دی راغلی چې څومره ملګري آنلاین یې باقاعده زور به م ګورم وس به م ګورم چې د خپل وس مطابق څومره هم کوی شي داسې د درد او د تکلیف ځای تاسو ته ما اوسه پورې نه وښولې دا هغه ریل کار او ما کوشش کوم چې یاره زه دې نه لا یې وکړم په دې وجه باندې چې د دې د ړکم اواز دی چې هغه تاسو واورئ ځکه چې په پروګرامونو کې مونږ بعضې ټایم کې ایډیټینګ وکړو څومره ملګري چې آنلاین یې باقاعده پروګرام ځان سره شیر کړي زیات نه زیات شیر کړي چې چاته هم ورسي هغه باقاعده شیر کوي دا عمر خان وروره دا په جمال ګړی کې و جمال ګړی کې دا بند چې چاړ دی بند پرش دی د روډ چې کوم دی نو د یو ورور باندې زمونږ د ساولډیر نه زمونږ د ګاونډ نه د سوفاني ګل ګلکار لور دغه پې واده ده زمونږ د دې کلي خپل اوسېدونکي دي او دا پښتانه دي د دې ځای مسلمانان دي او دغه ماشومان دي زمونږ خدمت دا دی که دی اندوان وی کلمې نه مې ویلې خو چې دی په تکلیف کې انشاءالله مونږ به ورته راتلو بیا خو دا زمونږ د کلمې مسلمانان بچي دي زمونږ وروڼه دي او دومره په تکلیف کې چې یاره میاشت وشوه چې دی د غنمو روټۍ په سترګو نه لیدلې بس دغه خواوشا ګاونډ دی او کمزوري خلک دی بس هغې چې د جوار روړی او دغې ماشومې هغه خبرې تاسو واورېدې یو پیره به بیا تپوسونه کوم انشاءالله چې وایي چې یاره څوک یې روشړي څوک ولې وظیفه ورکړي نو کله په خېټه باندې ماړه او کله نار دغه یو پوزیشن دی وګورئ خپل ځان ته وګورئ مسلمانۍ ته وګورئ خپل مال خل ته وګورئ د خپل وس مطابق مونږ ته بالکل مونږ سره رابطه مه کوئ باقاعده په سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري د علمزیب نوم دی لومبې ورسره په ټلیفون رابطه وکړئ او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو د سره د خپل وس مطابق امداد وکړئ هر سړي سره ایزي پیسه ده هر سړي سره په ایزي پیسه کې پیسې که نه ورسره 50 روپۍ به 100 روپۍ به 10 پیسې زر به چا سره به زکات وي باقاعده دغه ماشومان د میاشت نه وږې تږې ناست دي نو کوشش وکړئ چې چا سره څومره هم کېدی شي پروګرام هم ځان سره شیر کړئ د دې سره د خپل وس مطابق امداد هم وکړئ او موږ به ورته د خپل وس مطابق کوشش کوو او په غنی صاحب سره هم رابطه کې کېږو د پروګرام د هر څه به هغه ګوري انشاءالله کوشش کوو چې هغه سره ورته سیټینګ برابر کړو نو که د اپریشن څه ترتیب انشاءالله نو دغې باندې به هم خپل اواز به ورته اوچتو او نور الله پاک وجود ورکولو والا دی او موږ سامان پاکرو چې موږ سامان د بار ملک نه راغواړو هغې لپاره به مخکې پیسې جمع کول
بس هغه به وشي هغه زمونږ د کلي ډاکټر فضل صاحب دی پروفیسر دی په دغه کې او باقاعده بل زمونږ په کلي کې زمونږ ورور دغه نه خپه کټ کړی دی باقاعده هغه ډېر ښکلی کامیاب اپریشن دی سرجن دی پروفیسر دی دغه ترتیب به انشاءالله د هغه سره سیټ کوم که خیري کار څونه خرچې پرې راځي نو دغه مسلمانان دی انشاءالله کوشش په دموږ دی چې یاره په دې کې زیات نه زیات په دې کې امداد وکړو د دې هغه سیسټم برابر کړو تاسو سکولونه وایې څه ټایم را دی 1 بجه ها یا 1 بجه راشو یا 2 بجې 2 بجې راشئ سهار چې خپله پخوې که بیچې ځئ بیچیز بیخي ډېر افسوس مکان دی زه چې په دې لارې راتلم نو ما په دې شنکر کې خلک ولیدو په دې شنکر په دې بازار کې دا خلک په دې کباب او په دې یو څه بل څه باندې نښتي دي یا داسې د سنټر په دې بازار کې یا دې خوا چې راوړېدم نو د الله پاک مخلوق دی په چا باندې یو شان سخته په چا باندې بل شان سخته څوک په دې پسې ګرځي چې یاره څه وخورو خوښېږي نه کبابونه او میان او یو څو بل څو کړایانې او دغه د ټولو مسلمانانو په درخواست کې په خدمت کې دا درخواست دی دغه یو لایو پروګرام دی باقاعده ډایرکټ تاسو دا لیدی شئ چې د ماشومانو میاشت وشوه چې دې کره اور نه دی بل شوی او دوی خپل اخلي پخلي نه دی کړی دغه سوال مینت ته ناست دی او دغه د دې هغه ګزران په دې چلیږي ټولو ملګرو له مې دغه درخواست دی چې یاره څومره څوک کوی شي باقاعده چې د خپل وس مطابق چې کم دی نو امداد وکړي او کمزوري دي انتخابي کمزوري ماشومان دي دغه پلار دی دغه د خپې حالات دي خپل مزدوري کوله سوزکې چلو په هغه سوزکي کې د اکسیډنټ په حالت کې دا خپه چې کم دی نو ضایع شوه او بیا دې وروسته نقصان وکړو دغه نقصان په وجه باندې د دې دغه حالات شو چې نن ماشومان چې پلار نشته د پلار ډېر اوچت مقام دی په پلار باندې د بچي راغونډي په مور باندې دغه پلار د وجه چې کم دی د پلار د نیمګړتیا د وجې دغه ماشومان نار ناست دي دغه ما 2-3 ورځې دغه پروګرام یو پوسټ ما وچلو یو دغه مې وکړو په هغې کې ما له چا جواب را نه کړو دغه ریل کار دی باقاعده ورته ځان ما راورسو الحمدلله اوس تاسو د خپل وس مطابق پروګرام هم شیر کړئ د دې سړي سره چې څومره ورځې دا پروګرام چلیږي او دا تاسو ته راورسېدو نو باقاعده دې سره د خپل وس مطابق امداد وکړئ دغه خلکو ته به څه وی بچي خلکو ته څه وی باقاعده خلک دې ویني څه وی پړه دې سار مان دې ورته ووایه سره ته پکار دی چینیم بگا دو رات بگا دی او جتیم رات بگا دی چنگه ورچه بسکو ازم را گرنی دی از من نیانا جوڑا آغیل گذر سپیسی نیجی جا آغیل لارشو ها دا دغه شان نیزه ګوتې به نه وی ها پوهېږې که نه ګوتې مه وړه دغه شان داسې ماته راځه دغه هغه ماشومان دي او دغه هغه ریل اوښکې دي او چې څومره را دي ما پروګرامونه وکړه الحمدلله نو داسې دردمند ځای او داسې تکلیف والا ځای پکې ما نه ولیدلي و چې یاره چینی را کړی نشته صرف دومره پکار دی چې یاره مونږ یو ټیم خپله چای وڅښو ټولو مسلمانانو ته مې دغه درخواست دی چې یاره څومره ملګري آنلاین ما ګورئ اورئ وینئ نو باقاعده ورسره د خپل وس مطابق امداد وکړئ دا لمزیب نمبر تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا واله 1 دا واله 2 دا واله 3 او دا واله 4 او دا واله 5 دا 5 واخله دغه مسلمانانو ته مې درخواست ان شاء الله کوشش وکوم چې 15 ورځې پس ته زه واپس بیا راشم ښه په دې باندې به ځان ته سودا راوالې څه لږه لږه او زه به کوشش کوم چې ان شاء الله زموږ داسې ملګري دي کیدای شي چې ما سره رابطه وکړي زه په تمه یم تاسو سره به د خپل وس مطابق امداد کوي ما امید در به دې مسلمانان شته او د هغې نه علاوه به کوشش کوو چې 15 ورځې کې زه واپس راشم او څه راشن دله زه په خپله باندې راوړم دغه مې ان شاء الله سره وعده ده چې 15 ورځې بعد به راته زه راشن راوړم که خیري کوشش وکړم چې د جمعې پر ورځ باندې یا د خالي پر ورځ باندې یا د اتوار پر ورځ باندې چې ما ته به کومه ورځ مکمل وشي زما چوټي وه ان شاء الله راځم به راته همدغه شان یو پروګرام به در بیا چلوم بیا به راته کوشش کوم چې دغه په دې باندې به خپل ځان ته سچې چیني غوړي او دغه څیزونه راوالې او ان شاء الله نور علمدې به ما د ستاسو نمبر باقاعده په سکرین باندې ورکړی تاسو سره به ان شاء الله دغه مسلمانان امداد وکړي او روټین کې به ان شاء الله چلیږو وخت په وخت باندې به موږ خبرې چې د خپلو بچو د پاسو
او به ان شاء الله دا ځان سره کینه د دوه خبرې تاسو سره کوم چې څومره ملا یو مرګري وینه ګوره اورې باقاعده کوشش وکړي د خپل وس مطابق دغه ماشومان سره امداد وکړي. تقریبا میاشو شو چې دی خپل روټۍ نه لیدلې او نه دی په خپل انغری کې چې کم دی اور بل کړی دی. موږ سره د خپل تنظیم د طرفه 5000 روپۍ امداد وکړو او تاسو ټول لمه درخواست چیرې د علمزی بای سره د دې دغه نمبر چې کم دی دا پیسې کم دی باقاعده او د سره پر رابطه هم کول شي چې څومره مسلمانان مونږ ګورې ویني او باقاعده دا پروګرام ځان سره زیات نه زیات شیر کې کوشش وکړئ چې زیات شیر کړئ چې تاسو اسم نشئ کولی. یو سړی وایي ما سره پیسې نشته دغه د اوګي ماشومانو لپاره دغه پروګرام ځان سره شیر کړئ د الله لپاره شیر کړئ نو کېدای شي تاسو په هغه شیرینګ باندې داسې یو مسلمان را پیدا شي چې دې سره د خپل وس مطابق امدادو کې د دې نمبر پیسې کې دي که څوک ما سره رابطه کول غواړي نو باقاعده موږ سره رابطه کولی شي او یا که د دې سره څوک رابطه کوي ناشنا څوک نو باقاعده دې پیسې په نمبر باندې باقاعده رابطه وکړي او دې سره د خپل وس مطابق امداد وکړي. دغه لوکیشن چې کوم دی کو څوک د جمالګړې د کاټلنګ دا شیرونه زموږ پرې پیج کې یا تنظیمونو سره ټچي هغې ته باقاعده دا لوکیشن ورکوم چې بغه د علمزیب نمبر تاسو ته په سکرین باندې برخکاری په دغه سره رابطه وکړي. بنچ چاړ دا پرس چې کوم دی سره چې دا کم بنچ چاړ دی دا خټانچو دا پدې کې باقاعده دی پاتې کیږي او پدې ځای کې دا کور دی او چې چا نم تاسو کوي چې دلته خپکټه د علمزیب کور کم یو دی هر سړی به موتراسي ځکه چې په یو سکند کې څنګه په مین روډ درېدم نو باقاعده راته یو کس وي تاسو مې کو چې دلته خپکټه علمزیب کم کور دی نو دغه زیاته ورسول مو دغه د کور دی او دغه حساب کتاب دی دغه د پوزیشن دی بس دغه یو درخواست مې بیا د چیرې پروګرام نن سره شیر کې د علاج دی د علاج لپاره د تر پیسو ضرورت دی کدا سي ورور مسلمانې چیرې هغه و چې ما سره زکات دی یا زموږ سره داسې سیستم جوړیږي یا زموږ سره داسې تنظیمونه دي یا هر قسم حالات چی نو باقاعده هغه په دې کې جواب راکې او په دغه پروګرام کې دغه سرمایدارو ته چې کم داسې تنظیمونه والي دي یا داسې نور مرګري دي چې هغې سره تنظیمونه چلي ټول مې درخواست چیرې د خپل وس مطابق راشه دغه د علمزیب کور دی علمزیب دی دونه وکړي چې ما دونه پیسې راشي چې زه لږ راکړي چې به ځان خپل علاج وکړم چې زه د خپلو بچو له پاسېږم او یو سیر وړو او راوړم ما هم چې چا لاس ته نه ودرېږي چې دغه ته نه ودرېږي دا ډېر افسوس مکان دی او ډېر الله دې چا باندې سخته او دې تکلیف نه راولي. دا راته ووایه ستاسو دلته کې خو کورونه ګڼ دي دلته دوکانونه دغه ځای ښکته کور کې چا کړه دوکان مکان شته د وړو مړو دې ځای کې دوکان دلته ښکته دوکانونه ښکاري نه دغه شان دوکانونه مې که داسې کوشش کوو چې کور کې هم دله سره روان کړو دا چې ستا تر کومې پورې خپه ګاډه وړه ده کو داسې څه لږه ډېره سودا ده د کور کې واچو د وړو د ماشومانو دا څیزونه صرف صابون یو څه بل څه دلته د بار دی کې 2 دوکانونه دي هغه به مشکل شي هغه مشکل شي او بس ما پر دونه وکړي چې بس صرف زه ریکارډ نه پاسم او دونه وکم چې به د خپل بچو ما هم وزم یو سیر ورا ګټم او راوړم دې چې لاس نه ودرېږي چې دوی خپل د قرآن سبق وایي دوی خپل دغه سکول سبق وایي چې دغه نه رانه بچي ونیو د سوال ته ونه درېږي به زما صرف دغه یو دغه نور دغه مې نشته دی که څوک وایي چې وایي چې زما پرې ګاونډ کې تپوس کولی شي زما په علاقې کې تپوس کولی شي چې هر د آلات څه دي پته به ورته ولګي چې یا واقعي داسې آلات دي داسې درمند دي داسې دغه خدای پاک څوک داسې درمند کوي نه که دې ټایم چې په ما کوم تکلیف او سخته ده صرف او صرف د دغه لپاره غواړم دغه غواړم چې دوی خپل ډاکټر لاړ شم او زه ځان علاج وکړم او ځان چې بچو له پاسم خپل وړه ګټم زما نور دغه نشته ها سکول ته چې سار ځای نو څه پیسې میسې وړی که نه بیخي هغې ته به داسې کار وکړې ما دا 500 روپۍ به ماته کې دا به تاسو ته پرتی دغه به نه لګوې ښه دا چې سار تاسو سکول ته دی دغې نه به 10 روپۍ وړئ سیوا نه صرف 10 روپۍ ښه دا به ستاسو راځي دغه هم کار وکړي او نور به انشاءالله ګورو زمونږ دغه مسلمانان شته او زما په خپل الله باندې پوره یقین دی چې انشاءالله امداد به رسره کېږي خو ښکلی امداد به رسره کېږي او ټول ملګري دغه پروګرام شیر کړي دغه ماشومان دي 3 بچي دي او دغه علمزیب بی دي دغه خپکټ ته او په څه ناسه یو سیستم کې زموږ په دې ساولډیر کې رشته داري ده او هغې موږ ته سوال جواب کړو چې دغه شان ماشومان دي وږي دي تقریبا میاشو شو چې دي په کور کې بالکل اور مور نه دی بل کړي نو کوشش وکړئ چې څومره مسلمانان آنلاین یې پروګرام ځان سره شیر کړي د دې سره د خپل وس مطابق امداد وکړي که څوک داسې چې موږ سره رابطه کول غواړي زما چې کوم پاخه ډونران دي باقاعده موږ سره رابطه وکړي د دنیا کارونه مو وکړو
او زما دغه پورا مکمل یقین دی چې را داسې ځای پکې ماله نو راغلی نو دا ژوند دی کې به مستقل ځایونه به پکې داسې خامخا به پکې ځي راځي انسانان دي خو داسې یو قسم حالات پکې ما نه لیدلي نه پکې داسې ځای ما لیدلي نو کوشش دی خوا دغه ان د سپاټ کار دی بچې دا سره وړه دا میکرونی دي ته وظیفه راوړه دي کار روډه نشته پته راته نشته نو ما زما مور غریبانان دي کنه دا هغه ان د سپاټ کار دا الحمدلله چې څومره ملا یو مونږ وچلوله نو زما کوشش پکې هم دا د گاوند نه چې دا ټیم شي نو ماشومان ولا وظیفه راټول کې او روټه الله پاک دې تاسو دا ډوډۍ قبول منزور کړي او ټول مسلمانانو ته دغه بچی ته والده دغه یو صدن نه کېده پټه دغه په پردو وظیفو باندې نو ان شاء الله تعالی کوشش وکړو چې ردی ده پردو وظیفو نه خلاص کوو د خپل وس مطابق چې څومره هم څوک کوي شنه باقاعده وسره امدادو کې لکه ماشومان دي واړه دي او دا ډیر زیات بد حالت دی بد کار دی پلار ته ورکه بچي دا پلار ته ورکه چې ګډ ورنه نشي دغه ډیر بد حالت دی او ډیر بد وخت چې په انسان باندې داسې دا راشي نو خپل د وس مطابق کوشش وکړي چې څوک څومره هم کوي شي باقاعده او کې دغه وخت کې متاسف خو دغه پریاد متاسف خو تاسو به مخکې موکې خو د نور تاسو کار دی که زما چې کم وسو د ما چې کم پړه کې هغه درد وغه ما دغه حق ما ادا کو نور مسلمانی د کړمو په خپې نو باقاعده دغه پروګرام نن سره شیر کړي دلته را سره بل یو ماشوم ناشته تر ځکه نه دی مخامخ دا د دې د گاوند او دا هغه ماشوم دی چې دې ته مونږه پروس کال دا د گاوند ماشوم دی خدای دې نه دی دا هغه ماشوم دی چې دې ته مونږ پروس کال د دې سکن د پاره دی ما کلی ته بوتلو ډاکټر فهیم صاحب نه دې ته مونږ علاج کو خو د دې د سیستم چې کمی دا ډیر زیات روټین کې دی چلیږي دا سټ دا څه دا ردی روټین کې او دې مې اسې دغه ځایولې دنو چې کله ستا یو انسان سره رابطه پاتې شوي یا څه سیستم ورسره دغه شوي نو الحمدلله دې د درې پیرې زره راغلي هم دې سره مونږ امداد هم کړو او دې مونږ هسپتال ته هم بوتلو خو دې د دنم د دې په حق باندې د دوه درې ته پوښتنه کوم د دې څه پوزیشن دی تیز راته وایه نه کمزوري دي کنه چې څه ته پته دک کرته يم کنه زم چې خلکو ته پته ولګي چې او د گاوند سړی دی او د تم پته چې یاره کمزوري دي یا داسې څوک خلک ول وظیفه ور کوي کمزوري دي څه خبره دار راته وکړه کمزور دلته ور خلک وظیفه ور کوي بس غریب بلوډر چلو بس کار مار بس کټ پکړي ورته بس وسنه بس چې وظیفه راټولې ها بس څوک ور کوي څوک ور نه کوي ها او تاسو څنګه یې بس خیر گزاره مو شوې ده خپلار دی نور واړه دي نور واړه خدي زه ټیک ته تاسو راغپ لګوم بیا بارم خالم زی به اخیری کړه لسوای پروګرام ډیر زیات وګدو کو بس الله نه بغواړو امید در وکاو چې ان شاء الله ک الله ته منظور وي واتی کوم ورونه خويند او مشرانو کشران اوري دا ول صرف دغه ورکوس کومه ما صرف دور انداد وکي زما لا تم تاسو کته شراتلیم شي کتیم شي سپټ پنا خبره نه چې الله نه پټلی نه انسان نه پټیږي راشي وګوره زما لا تم وګوري زه صرف دغه کوم چې به زما د علاج وشي او زه خپل بچو له پاسه یو سیر وړو کټم چې به زما بچی چاته سوال ته نور ونه درېږي چې وظیفې ونور کی ډیره ګرانه خبره ډیره بده خبره چې ته بچی لړ شي واغه چې یو کور کو ورته چې مال روټي را کوم وږي او هغه واپس تشل سره دی هغه ویل ته ورټي نو دا ډیره د افسوس خبره ده دا الله ته په الله پاک ته نو مسلمان باندې نه راوځي امين دا ډیره د ګران او دغه خبره ده چې په دې ټکی ما کوم سخت او کوم د تکلیف ته کنه نو هغه ما چې داخله کو د کلیوالو د گاونډي اینی یار په دمه څه تکلیف دي ان الله تعالی چې اینی هغه الله چې نو مددگار چې وي کوم دا چې دا الله د رضا په دې صرف دغه ما ته وکړي چې د تاسو صرف د علاج وکم او دا 2.5 لک روپۍ هیڅ شی نه چاته خو چې چا سره نه څه راګيږي دا چا پاره دکېږي دا ما لګ علاج وکړم زما علاج په دې پیسو باندې وشو د پیلاټ نو په بچو له علاج په وکم د کټ نو پاسه ما زما بچي بچاته نو ما دا ریکوست دی په نور تاسو څه ویم زما خو نور څه نه راځي او نه مې ډېر دغه کیږي ها تاسو بچي اخیری علي سوې د کاکا هم نسو غواړي سره ته پکار دي نور ته د کار څه پکار دي یو ورځ ډوډۍ وخورو یو ورځ چای وڅښو چې سکول نه راځو نار کښېنو سکول نه چې راشئ نار کښېنئ
Acizim ama zindaka kendine arzuna razu. İzzogam razarin dadnake. Nangakoring bagar, chini mambagar, oram mambagar. Jangan suatu nordiku. Janganlah suara berterkarim itu. Dorem lah bangkul. Masuk rada rapi. څوک ته در نه کی زه ان شاء الله زموږ په خپل الله باندې دغه یقین دی امید دی چې امید در به کوم چې ستاسو د ژوند دا پایه به لږه روانه شي او ټولو ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته مې دغه یو پیره بیا درخواست چې څومره هم کوی شي باقاعده لمزې سره د په نمبر باندې رابطه وکړئ او د خپل وس مطابق ورسره امداد وکړئ دغه پروګرام دی د دې ماشومې د دې اوښکو د خاطره دغه پروګرام زیات نه زیات شیر کړئ چېرې داسې مسلمانانو ته ورسي چېرې چا سره سي الله پاک څه ورکړي او دې سره د خپل وس مطابق امداد وکړي ډېره مهرباني ډېره شکریه